ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو تاسو ته پته وي چې په سوات کې حالات چې کوم دي یو وارې بیا ښکاري داسې چې هغه ډېر زیات خراب دي او خلک راوتي دي د حکومت خلاف یا د ریاست نه مطالبې کوي. چېرې لکه تېره ورځ په سکول په یو وین باندې چې کوم دی حمله شوې ده، نامعلومه کسانو چې په هغې کې ډریور شهید شوی دی او یو سټوډنټ چې طالب علم چې کوم دی هغه پکې زخمي شوی دی. تیمرګره کې دیر کې هم دا څه قسمه پیښه مخې ته راغلې ده. اوس خلک یو تپوس کوي چې یاره سوات کې د ډېر وخت نه انټیلیجنس ادارې هم ډېرې زیاتې دي، سکیورټي فورسز، پولیس، مختلف چې کوم فورسز دي، سیول عام او نور فورسز دي، هغه په سوات کې د هغې موجودګي ډېره زیاته ده. بیا څنګه یو کس راوځي او هغه دن داړی د ورځې حمله وکړي او بیا هغه رکم شي. حالانکې په دې حالاتو کې نن سبا دا دی چې د سوات ټول ولس د دې خلکو خلاف، ځکه چې هغوی هغه سخته لیدلې ده 2008-9 کې چې د سوات په خلکو باندې یا د دې سیمې په خلکو باندې کوم سختې تېرې شوې هغه هغوی لیدلې وې. اوس خلک هم دا مطالبه کوي چې یاره څنګه یو کس راشي هغه ډزو کړي او هغه لاړ شي روک شي، او دا د څو ورځو نه دا سلسله روانه ده. اوس په دې کې چې کوم خطرناک اسپیکټ دی په هغې چې زه خبره کوم، ځکه چې تېره ورځ په بایپاس روډ باندې چې کومه واقعه شوې ده نو په هغې کې هم په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې څه مختلف دغه پیش کولی شي، یعنې چې یاره دا د پیسو لیندین و هغې له دهشتګردۍ نوم ورکړی شوی دی. حالانکې د ریاست د طرفه چې کوم بیان راغلی دی یا ګورنمنټ د طرفه هغه بل شان دی، کوم چې په سوشل میډیا ریپورټینګ کېږي هغه بالکل د هغې اپوزیټ دی. اوس زه دا وایم چې دا وخت لکه ما ته ښه یاد دي په 2008 هغه وخت کې چې کوم دهشتګرد یا د تنظیمونو د دوی بنیادي کار دا و چې د خلکو د ریاست نه اعتماد اوچت کړي، چېرې په ریاست د ریاستي ادارو باندې شک وکړي چې یاره دا کار دوی کوي. او بیا موږ وکتل چې ریاستي ادارې هم هغه سپیس پې پرېښوده، ځکه چې هغوی خپله باندې دا خیال و چې لکه د خلکو له هغه موډ نه دی، د خلکو سمپتیز د دوی سره شته. نو تر هغه پورې بیا حالات ډېر خراب شو. بیا موږ ولیدل چې په سلګونو پولیس والا پکې شهیدان شو، عام خلک پکې شهیدان شو، د سکیورټي فورسز افسران او ځوانان هم پکې شهیدان شو. اوس یو وارې بیا زه چې کله د صورتحال ته ګورم نو هغه دا دی چې ځای په ځای باندې خلک دا شک کوي او د شک اظهار کوي چې یاره ریاست یا د ریاست ادارې په دې کار کې ملوث دي او هغوی غواړي چې دا دهشتګرد واپس راشي. حالانکې دا پاسبل نه ده. څنګه به یو ریاست یا د ریاست ادارې غواړي چې دهشتګرد راشي او په یو علاقه کې دی چې کوم دی د هغې علاقې امن دې خراب کړي یا خلک دې ووجني. خو چې کومه پروپاګنډا روانه ده یا کوم طریقې سره دا کار کېږي نو هغې د هر سړي دا شک راځي چې واقعي دا هم د ریاست دی یا د ریاستي ادارې یا پکې پولیس یا ایډمنسټریشن دوی پکې ملوث دي او دوی دا کار کوي. د دې سره غټه فایده چې کېږي هغه دهشتګردو ته او دشمن ته کېږي، ځکه چې کومې طریقې سره دا وخت مونږ ګورو نو دوست چې کوم دی هغه د دشمن په جامه کې پیش کولی کېږي او دشمن چې کوم دی هغه د دوست په جامه کې. په دې داسې صورتحال کې د ټولو نه زیات نقصان چې کوم دی عام خلکو ته کېږي. نو زه دا وایم چې عام ولس ته چې ګوره پولیس او کوم چې فایټرز لا اپریشنل فورسز دي دوی ته کېدی شي په دې کې زه دا نشم ویلی چې کېدی شي انټیلیجنس ادارې کې هغه زموږ د ملک دي یا د ملک نه بهر دي، د هغوی کردار باندې شک کوي. ځکه چې اکثر ما څونه د اپریشنل ایریاز چې کوم دي دې ته زه تللی ما دا ما چک کړي دي یا د دې ما ریپورټینګ کړی دی، نو په هغې کې ما دا لیدلی دي چې کوم اپریشنل فورسز دي، کوم چې فایټرز دي یا دا کوم چې اپریشنز کوي دوی په خپله باندې ما دا اورېدلي چې دوی د انټیلیجنس ادارو نه چې کوم دی د هغوی نه ډېر زیات دوی ګیلې هم کوي او په هغوی باندې هم د دوی هم عدم اعتمادي. نو زه دلته کې دا وایم که عوام ټارګېټ کوي نو په ځای د دې چې دا کم سپایان یا دا کم افسران یا کم پولیس والا یا د انتظامیې خلک دي دوی هم د دې عوامو په شانتې هغه ځپلي خلک دي، دوی هم د دغې خلکو د دغه ښکار دی، د دوی باندې حملې هم کوي، په دوی باندې ډزې هم کوي، دوی شهیدان کوي هم، دوی ولینګ د دوی کورونه هم تنګوي. خو بل طرف ته د انټیلیجنس ادارې چې کوم دي زما خپله دا بعضې ټایم کې سړی راشي چې یاره لکه واقعي چې دا کېږي نو دا ولې کېږي سوال خو دی. نو که هغه د ملکي انټیلیجنس ادارې که غیر ملکي انټیلیجنس ادارې د هغوی کار تقریبا یو شان دی، خو غیر ملکي ادارې د دشمن سپورټ کوي او ملکي ادارې چې کوم دي د دشمن یا د دهشتګردو خلاف وي. اوس دا سوال دی چې په سوات کې دا حالات ولې بیا خراب شو، څنګه دهشتګرد واپس رالل، څنګه هغوی خپلو علاقو ته واپس رالل، بیا د خلکو نه بتې اخیستل شروع کړله، بیا اوس چې کوم دی د حملې شروع کړلې، هغه هو په حراس چې کوم دی هغه یره هغه د خلکو په زړونو کې اندېښنې هغه یو وارې بیا اوس ډېرې زیاتې دي. نو زه دا ګڼم چې دې وخت کې
ریاست لم پکار دی ریاستي ادارو لم پکار دی چې دا کومه پروپاګاندا دا ډیره خطرناکه ده. خدای دې ونه کړي چېرې یو وارې بیا د خلکو شک چې کوم دی یا د خلکو شکوک شبهات چې کوم دی هغه یو وارې بیا د ریاست خلاف یا د ریاستي ادارو شي. د دې وجه هغې پرابلم بیا دی چې بیا ریاستي ادارې یا پولیسو یا فوجو هغوی ته بیا اپریشنز ګراني، هغوی یو طرف ته مونږ خپل ځانونه هم وژنو، بل طرف ته خلک به مونږ باندې اعتماد هم نه کوي. حالانکې روانې کوي بل کس، هغه که زمونږ انټلیجنس ادارې دي که هغه د دشمن انټلیجنس ادارې دي، دا د هغوی. زه په دې وخت کې د سوات عوام ته یو خبره کوم چې دشمن او د دوست په پیژنګلو پکار وي. څوک دا کار کوي او ولې کوي او بیا یو پروټیسټ پکار دی. پروټیسټ واقعي ده چېرې لکه دغه ریاستي ادارې، خو دغه نه دا کومې چې مونږ ته ښکاري. ما په خیال چې څه کوي نو هغه نور د دشمن په جامه کې یا د دوست په جامه کې کوي.